السلام علیکم، څنګه یې ملګرو؟ ښایي تاسو خیرونه دي. نن به موږ پخوو د ورخاړي ساګ، کمې دی چې په اردو کې قلفه ساګ وایي. نو دا نور ساګونه خو موږ ډېر پخوو، خو دا ورخاړي دا ساګ دې ته د چا خیال نه. د دې ساګ دومره ډېرې زیاتې فایدې دي، که تاسو د دې د فایدو نه خبر شوئ نو باقي ټول ساګونه به پرېږدئ او بس هم دا ساګ به روزانه پخوئ. دا تاسو په دالونو کې هم پخولی شئ او په قیمه وغیره کې هم پخولی شئ. مطلب د چرګ قیمه شوه یا د غوښې قیمه شوه، نو دې کې هم تاسو پخولی شئ. دلته مې 5 ګېډی ساګ راواخیستو. اول به دا موږ صفا کړو، بیا به یې کټ کړو او ښه مزدار به یې وینځو. نو اوس خو دا ډېر ښکاري چې پوخ شي نو بس بیا به یو ښه سکیشان پاتې شي. دلته مې ساګ ښه مزیدار کټ کړو، بیا مې وینځو. نو دا ساګ به موږ اول خوټ کوو. دا ډېر زیات زر پخیږي، نو داسې یو 15 منټه به یې وخوټ کوو. بیا به ول داسې سیمپل شان تړکه تیاره کړو او هغې کې به یې پوخ کړو. نو اوبه مې ورته د مخکې نه ګرمې کړي دي، اوس به پکې دا ساګ ور واچو او بس 15 منټه به یې خوټ کوو. ډېر زیات به یې نه خوټ کوو. ملګرو دا ساګ چې کوم دی دا د دې سږي دا خلک د سلادو په ځای استعمالوي. زیاتر دا مصریان چې کوم دي، مصر خلک شو، د سیریا خلک شو، هغوی دا ډېر زیات په شوق خوري. په سلادو کې کچه خوري، بلکې موږ په خپله هم دا په سلادو کې خامخا اچو. معمولي شان تریو وي خو ډېر زیات خوندور وي. په تړکه کې به موږ صرف اوږه استعمالو او ښه ډېر پیاز به پکې استعمالو. نو دا مې مخکې نه ځان ته کټ کړي دي، ښودي مې دي. دلته ساګ هم داسې 15 منټه یې وشو، مطلب دا ښه وخوټ کېدل. اوس به دې نه دا اوبه لرې کړو او دې دپاره به تړکه تیاره کړو. تړکې دپاره مې یو کړایچی راواخیستو، دې کې بس یو 3 چمچې تیل واچوم. چې تیل لږ ګرم شي نو بیا پکې دا اوږه واچوم او دا به ښه مزیداره سره کړم. دې کې به موږ نه ډېرې مسالې اچو، نه به پکې ټماټر اچو، داسې ساده شان به یې پخوو او دا به دومره مزیدار وي که تاسو یو پیره داسې پوخ کړو وم خوړو نو مړېږئ به پرې نه. اوږه چې ښه سره شوه نو بیا مې ورته دا خوټ کېدلې ساګ ور واچو. اوس په دا داسې یو 2-3 منټه دی اوږې کې ښه سور کړو او هغې نه بعد به پې پیاز ور اچو. نو یو چای والا چمچ مې ورته مالګه ور واچوله. یو پیره به بیا ولړم راولړم، سر به پې کېږدم او 3 منټو دپاره به یې دې اوږې کې پوخ کړم. ما دې نه دا ډنډرې ډېر نه لرې کړي، بس لږ لږ مې ترې لرې کړي، ځکه چې دې کې خو دا ډنډرې ډېرې او دا پاڼې پسې دومره نه وي. نو چې ډنډرې ته هم ټول لرې کړو نو بس بیا به موږ ته ډېر ښه سکیشان ساګ پاتې شي. دې وجې نه پکې ما هغه ډنډرې هم ډېر واچول. 3 منټه بعد مې سر لرې کړو او پیاز مې ورته ور واچو. اوس په دا د پیازو کې داسې 2 منټو دپاره نور پوخ کړو. 2 منټو نه به زیات نه پخوو. دې کې به دا پیاز چې کوم دي دا پکې موږ داسې کچا پکا به یې پکې ږدو. مطلب چې دا پیاز چې کوم دي دا داسې کرنچي شان وي، ډېر زیات پکې به یې نه پخوو. نو 3 منټه بعد مې سر لرې کړو. اوس به پکې 3 شنه مرچکې واچو. بس دې نه علاوه پکې موږ نور هېڅ څیز نه اچو. مرچکې به پکې ولړو راولړو او بس دا مزیدار ساګ زموږ تیار شو. اوس به پسې ګیس بند کړو، یو پلیټ ته به یې راواچو او ښه مزیدار به یې انجوای کړو. ملګرو په کتو کې خو دا ډېر زیات سیمپل ښکاري، خو په خوړو کې دومره خوندور و. موږ ټولو سم په شوق سره وخوړل. غوښه مې ورسره هم پخ کړې وه، هغه چا په شوق نه خوړل او دا ساګ یې سم ډېر په شوق وخوړل. او که ستاسو هم ریسیپي خوښ شوي نو په دې خبر زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم خپلو خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي.